دغه ما مخکې جمعه هم درته ویله ګلوبل صمود پلوټیلا والا چې کوم قافله روانه وه د 440 ملکو والا په دې کې هغه منډیلا د هغه لمسی هم پکې په دې کې تقریبا 40% مسلمانان دي 80% چې د هغه غیر مسلمانان دي د دې مقصد دا و چې موږ لاړ شو هغه د ابراهیم علیه السلام شار ته ځان ورسوو دا خلک یې تباه کړو نسل کشي روانه ده دوا نسته اوبه نسته پلانی په هغه کې هغه سنیټر مشتاق احمد دا هم ملګری و هغه زموږ پیر مظهر سعید شاه صاحب د مفتی اول بابا صاحب ورور هغه ملګری و 4 ملګري نور ولو دا اوس تقریبا 45 کسان اسرائیل ونیول دوی چې کله ورسېدل دوی دغه مطلب هغه احصار چې کوم بلل کېږي دا مسلمانان محصوره دي معصره دي دا محاصره دی ماتوله چې ورسېدل په هغه کې هغه نور پیر صاحب چې کوم دی هغه مظهر سعید شاه صاحب هغه خو شاته پاته سو د هغه کښتۍ مشتۍ چې د هغه خرابه سوې وه انجنې پیل سوې وه خدای واحد پاکستانی دی چې هلته ور ورسېدی 45 کسان نیول سوي دي په هغو کې یو دی هم نیول سوی دی اوس دا سړی عزیزانو قطع نظر د پاټۍ دا پاټ بازی مو ډیر تباہ او برباد کړلو که زما د پاټۍ وسپی و زه په سړی کې شمارم که د بلې پاټۍ سړی و زه په سپی کې شمارم دا ډیره غلطه فارموله روانه ده دې خبرې موږ تباه کړو پر حق یې موږ ته سترګې راپټې کړلې چې بس ما د پاټۍ نه دي زه شب نه منم دا پلانی زما د پاټۍ دي زه بیا بدم ښه بلم دا انسانیت نه دی دا ایمان نه دی دا ایمانداري نه ده نو دا سړی چې دی هغه اسرائیلیانو ونیوی او چې کله نیوی د هغه څه مخکې اذان هم وکړي او دا یې د اذان ځای هم و سر مې خلاصېږي په خبره که نه خلاصېږي بیا به خوا به دې ځي دا د اذان ځای ولو او بیا عجبه خبره دا ده چې دغه موږ زه خالي خبرې کوم یا ته خالي خبرې اورې دا سړی چې کومه خبره کوي په هغه یې عمل هم بیا کړی دی د داسې خبرې کولې چې د دې مسلمانانو سره ظلم روان دی ناجایزه روانه ده بد روان دي دا خبرې کوله او ځان یې ورسوي په اسلام آباد کې وخت پولیس والا ورته ویل ته د دې خلکو دپاره دومره لوی احتجاج کوې که رښتیا نه دی تا هلته ځان ورسوه نه نه دې ځان یې ورسوي او ګرفتاره هم سلو د داد وړ دی که نه دی د شاباش وړ دی که نه دی دعاګانې به ورته کوو که بیا نه کوو نر دی که نه دی د نر زوی دی که نه دی ایمانداري به ما تا منو خدمت به منو ځان یې ورسوي هلته او بیا پکې ګرفتاره هم سو او اصل مقصد شل شپې او شل ورځې په دا کښتۍ کې روانو په اوبو کې شل شپې شل ورځې اندازه ولګوئ یاره عجبه خبره ده سبحان الله په دې کې یوه 22 کلنه انجلۍ هم شته چې هغه د کافرانو د وطنه څخه ده هغې یې ونیوله چې ویې نیوله بیا هغه ته ډوډۍ موډۍ هغه ول 3 ساعته ډوډۍ نه خورم تر څو دې دغه مسلمانان خلاص کړي نه سخته ښه ځوانان څنګه زبردسته زنانې دومره زورور احتجاج ریکارډوي مسلمانان نه د انسانیت په حواله چې د دې خلکو سره ظلم روان دی نو په هغو کې دغه سنیټر صاحب هم د مشتاق صاحب الله دې په خیر لري الله دې جل رازس الله دې د خدمت قبول کړي الله پاک دې دغه خدمت د دې رایګان نه بیایي الله دې نه ضایع کوي الله دې په خیر لري الله دې ژوندی لري تر ډېره دې الله ژوندی لري الله دې سره د کامیابۍ خپل وطن ته راولي دا زموږ دپاره یو ډېر لوی ویاړ دی افتخار دی زموږ د وطن چې داسې یو سړی او هغه هم پښتون دی د خیره سره صحیح سرو دا بیا بله د فخر خبره ده تر هغه ځایه ځان ورسوي شل شپې شل ورځې په کښتۍ کې په اوبو کې سفر کوه خو زه په خپله زما په خیال سره شل منټه سفر نسم کولی که مې کوی نو نه ده معلومه چې څو واره به ورسره بې وشو او بیران سو لیکن دې سړي ځان وچ کلک د ایمان د اسلام د انسانیت د مسلمانۍ په خاطر باندې ځان ورسوي الله دې ژوندی لري الله دې شاد لري الله دې آباد لري چا کوم ملګري یو بل عزیر نامی الک دی سید دی د لاهور دی نظامی هغه مرسره دی دا پیر صاحب هم دی پیر صاحب زه کوشش کوم چې ځان تر دې پورې ورسوو خو خیر الله د دې کوشش نه راځي الله دې نه ضایع کوي الله دې په خپل میشن کې کامیاب ولري چې کوم نسل کشي روانه ده په هغه کې هغه ظالمان الله ناکام ولري چې دومره بچان دومره زنان دومره کشنیان دا یې تباہ او برباد کو او دغه ځای دی الله پاک آزاد کې دغه جته دی الله پاک د ازادۍ حیثیت ورنصیب کې الله رب العزت د القدس راواخلا دا بیت المقدس دا د مسلمانانو په میراث کې شمار کې دا د الله پاک د مسلمانانو لاس لر راولي موږ به دعا ورته کوو الله پاک دې دا چې څه بندیان دي که مسلمانان دي که کافران دا د الله پاک رایله کې ولې اراده یې نیکه ولا
فکر یې نیک و او د هغسې دغه د دوی چې وروان و دا ډېر نیکه لار وه پر خوندوره لار. الله دې حفاظت وکړي، الله دې ژوندي لري، الله دې ځینې راضي سي. الله پاک دې موږ ته هم توفیق راکړي چې موږ دغسې خدمتونه وکړو او پر هغه خدمتو دې الله پاک له موږ څخه راضي سي. الله رب العزت دې هر سړی چې د دین خدمت په هره شعبه کې کوي، هغه د پارټۍ په شعبه کې، هغه که د مسلک په شعبه کې، هغه که د تصوف په شکل کې، هغه که د دعوت په شکل کې، هغه د جهاد په شکل کې، الله دې ټول کامیاب لري. موږ د ټولو ملګریو او موږ به ټولو ته دعاوې کوو. الله دې هسې په هغه چا کې راپورته کړي چې الله جل راضي دی. بس نورې خبرې په دې کې سته نه.